السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ملګرو نن د باندې یو شخصیت شاعري اورم د ابراهیم تاج صاحب چې یقینا ډېره ښکلې مزیدار او په پورې شاعري کړې ده. د علما کرامو شان د عشره کې بیان کړی دی چې علما کرام د معاشرې لپاره هغه څومره ضروري دي، څومره خدمات دي د علما کرامو د معاشرې لپاره او زموږ استادو لپاره. یقینا چې ډېر ښکلی انداز سره دا شاعري هغه کړې ده ابراهیم تاج صاحب. او تاسو واورئ هغه خلکو حقیقت موږ تاسو ته ښودلی دی. زمونږ کم مسلمانان وروڼه چې هغه د علما کرامو توهین کوي، د الله د پیغمبر د وارثانو توهین کوي، هغه خلکو حقیقت هم پکې ښودلی دی. یقیني چې څوک د خپل دین سره، د خپل اسلام سره، د خپل علما کرامو سره مینه او محبت ساتي، هغه کسان به د شاعري ډېر په مینه په محبت اوري. یقیني زما عزتمنو ډېره ښکلې شاعري کړې. تاسو د شاعري مخکې نور مسلمانانو سره هم شعر کوي چې موږ ټول ترې مستفید شو او استفاده ترې وکړو چې علما کرامو په دې معاشره کې هغه کم کردار دی. مانه پښتو ادب ارشاد چې مور یې وزیږوي پلار هم سا په لاس غلی، چې مور یې وزیږوي پلار هم سا په لاس غلی، او د مولا د کور په ور باندې ډزار جوړ کی چې مولا صاحب راشه زوی مې شوی زر را پاسه غوږ کې اذان ورته په خوږ اواز کې هم ووایا، او یوه ښایسته نامه کتاب کې راله هم وګوره. دغه بچی وي چې رالوی شي نو شاعر جوړ شي، بیا چې قلم په لاس کې ونیسي شعرونه لیکي نو د مولا په سپکاوي پسې به سوړي ګوري، نقطه نقطه غلطي به ګوري او مولا بیانوي. دغه بچی وي چې رالوی شي نو شاعر جوړ شي، بیا چې قلم په لاس کې ونیسي شعرونه لیکي نو د مولا په سپکاوي پسې به سوړي ګوري، نقطه نقطه غلطي به ګوري او مولا به یادوي چې زما ملک زما پښتو مولا برباده کړله. د ملایانو دا فتنه د ځمکې لرې شوی نو هر خوا به امن خوشحالي شي، ازادي به مومو. دغه شاعر وي چې یو ورځ مړ په کټ کې پروت وي، بیا چاله چل د جنازې هم قدر نه ورځي نو چل یې لا لرې جنازه هم ورله ټک نه ورځي، بیا به مولا پسې به چغو چغو کور ته لاړ شي چې مولا صاحب راشه زرګه جنازه به وکړه، او دا بې لالچه بې هیرسه مولا زر غونډې کړي. د دې شاعر په جنازه الله اکبر وایي. مننه. دا بې لالچه بې هیرسه مولا زر منډې کړي، او د دې شاعر په جنازه الله اکبر وایي چې د مولا نه جامې وباسي په ډانګ واچوي، چې د مولا نه جامې وباسي په ډانګ واچوي، چې خپل مولا د ترقۍ په لار کې بند وګڼي، چې په دویم شعر کې په مولا پسې کنځرې کوي. شاعر وروره د پښتو ادب به دې ته وایي. بل بند صادق صاحب د سینما په لس ګزیزه شیشه هم وګوره، د سینما په لس ګزیزه شیشه هم وګوره، یو اداکار ورته په لاسو کې ګیلاس اغستی، یوه لغړه جنۍ یو قابله بل طرف ته، او دا پښتون د پښتنو جنو په منځ کې پروت وي. پښتنې نه وي خو نامه د پښتنو ورکوي، پښتنې نه وي خو نامه د پښتنو ورکوي. د کوڅو وږي تږي خلک د پنجاب راولي او پرې نامه د پښتنو تور سرو ولګوي، بیا ته جامې وباسي واچوي جانګي ورته، د نوي نسل په ذهنونو باندې اور پورته کي اخلاقیات او خیالات ورله مغرب کې چې ورته وایم وروره مه کوه دا ته څه کوې، زمونږ نسل د غلط عکسونه مه ورخایه، د دوی ذهنونه بربادیږي، ماشومان بچي دي نو زر راپورته شي چې څوک یې او د کم وطن مونږ پښتانه یو، دا څه چې کېږي څه چې کوو دا د پښتو ادب خدمت دی، ته په څه پوهېږې. زه چرته ګرځه په کوڅو کې مارمورې خرڅوه، مونږ پښتانه یو، دا څه چې کېږي څه چې کوو دا د پښتو ادب خدمت دی، ته په څه پوهېږې. زه چرته ګرځه په کوڅو کې مارمورې خرڅوه، ډول ډبلي غاړه کې واچوي په کلو ګرځي، ډول ډبلي غاړه کې واچوي په کلو ګرځي، کله یوه کوڅه کې کېنه کله بله کوڅه، دوبړی راواخلي او څو ډنګه ورله هم ورکړي، سندرې ووایي چاربیتې نیمکۍ ووایي، لږ شان ساعت له د مخلوق په خوشحالۍ باندې خالق خفه کړي، د رسول فرمان په شا ووهي چې ترې پوښتنه وکړې مه کوه دا ولې کوې، نو زر راپاسي وایي دا خو د پښتو ادب دی، ورک شه مولا تنګ نظري را باندې ما اچوه، زه خپله لاره نیسه لاړ شه په منبر کښېنه. بل بند دی چې د شاعرانو تفکر ته هم سلام کومه، د شاعرانو تفکر ته هم سلام کومه، پاڼه راواخلي قلم ونیسي په دوو ګوتو کې، او چې کله سوچ کوي تصویر د پښتنو جوړوي، د شعر په شنګ او بنګ به هم چرته ورغلی نه وي، چې شعر لیکي نو د سرخۍ نه بغیر هیڅ نه لیکي، د ماجبینې او سپوږمۍ نه بغیر هیڅ نه لیکي. مننه. چې شعر لیکي نو د سپوږمۍ نه بغیر هیڅ نه لیکي، چې شعر لیکي نو د سرخۍ نه بغیر هیڅ نه لیکي، د ماجبینې او سپوږمۍ نه بغیر هیڅ نه لیکي، چرته په عمر کې خوب په بالا
بالغ نه وي کړی او دروغ وایي د جانان د سنګل ذکر کوي چې تورې زلفې شنه خالونه چې تورې زلفې شنه خالونه تکې سرې شونډې او پسته غېږه کې د ښکلي جانان خوب کومه د دا اکثره شاعري په نړۍ تاو راتاو شي او د جانان نګیر چاپېره توافونه کوي او انقلاب چې پکستایي داسې هم شته دی او انقلاب چې پکستایي داسې هم شته دی لکه توراب چې د غلیم په سر د تیغ ګزار وي خو زه د نورو شاعرانو نه تپوس کومه چې آیا نوی کل دا ستا دا شاعري وګوري نو څه اثر به ستا د شین جبین او خاله واخلي شونډې د سرې لکه انار جانانه سره ننګي دي د کابل مڼې دي او ته خودکشه د ماکۍ جینۍ آیا ته دې ته د پښتو ادب نامه ورکوې آیا ته څه وایې په دې